نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي کنه وای دا داسې میاشت ده کنه چې په دې کې چا یو روزدار ته روزه ماته ورکو، یو روزدار ته څه ورکو؟ روزه ماته ورکو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي کان مغفرة لذنوبه، دا روزه ماته دا د ګناونو کفاره شو. یو روزدار ته د روزه ماته ورکو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي په دې روزه ماته باندې به الله د ټول ګناونه معاف کړي او الله تبارک وتعالی به د سټ د اور د جهنم نه خلاص کړي. نبی علیہ السلام فرمایي او نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وای دته دومره ثواب میلو شو څومره ثواب چې دغه روزدار و. ای الله زما څومره مهربان دی، زما رب څومره مهربان دی. یو روزدار ته د روزه ماته ورکو. الله فرمایي الله تبارک وتعالی فرمایي ګناونه مې دې معاف کړو، ستا سټ مې اور د جهنم نه خلاص کړو. ای داغه په روزه چې څومره ثواب داغه کې دومره ثواب مې تعلم درکو. په یو روزه ماته باندې زما رب دومره مهربان دی، دومره مهربان ذات دی. دې وجه نه کوشش کوئ کنه په روزه کې چې یو بل کره روزه ماته لګئ، یو بل کره څه لګئ؟ روزه ماته. تا ما کره روزه ماته راولېږو، ما ستا کره روزه ماته درولېږو. تا زما په روزه ماته باندې روزه ماته کړه، ما ستا په روزه ماته باندې روزه ماته کړه. نو چې زما د روزې څومره ثواب شو دومره ستا وشو، او چې ستا د روزې څومره ثواب شو دومره زما وشو. د دې وجه نه کوشش کوئ په روزه کې د یو بل کره څه لګئ؟ روزه ماته لګئ، روزه ماته لګئ. او بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي صحابه کرامو فرمایي نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته وی د الله پاک پیغمبره مونږ کې دومره طاقت نشته دی چې یو روزدار ته روزه ماته ورکو. ځکه صحابه کرامو دا مطلب چې د نبی علیہ السلام مقصد دا دی چې یو روزدار مور کی، روزدار څه کی؟ مور کی. نه خو غریبي وه. صحابه کرامو فرمایي د الله پاک پیغمبر مونږ کې هر تن دومره طاقت نه لري چې یو تن ته پوره ډوډۍ ورکړي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي نه 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 نه، دا کومه خبره چې تاسو فهم کړه داسې نه ده، بلکې الله تبارک وتعالی دا ثواب په یو کجوره باندې ورکوي. یو روزدار ته صرف یو کجوره ورکړه، یو کجوره، دا ثواب په الله تبارک وتعالی څه کوي؟ ورکوي. د پيو په یو ګوټ باندې الله دا ثواب ورکوي، د اوبو په یو ګوټ باندې الله دا ثواب ورکوي. زیات خو څه نشي ورکولی، یو کجوره خو ورکولی شي کنه، د اوبو یو ګوټ خو ورکولی شي کنه، د پيو یو ګوټ خو ورکولی شي کنه. په دې باندې الله دا وعده کړی ده چې زه د اور د جهنم نه خلاصوم. اخلاص پکې شرط دی، اخلاص پکې څه دی؟ شرط دی. نو د روزه ماتي په ټیم کې د کوم کورونه چې د سړک په غاړه دي کنه، کوشش کوئ د روډ په غاړه ودرېږئ. د روزه ماتي په ټیم کې اکثر خلک ځي، نو یا خو ماشومانو له روزه ماتي ورکوئ چې هغوی ورکوي، یا په خپله ودرېږئ وایه که ما روزه ماتي رسېدلی راشه ما سره ډوډۍ وخوره، بیا زه په خپله مخه باندې. الله تبارک وتعالی به ډېر اجر درکړي، الله تبارک وتعالی به څه درکړي؟ ډېر اجر درکړي.